السلام علیکم. د پښتو یو متل دی وی پیشو د خدای د پاره منګک نه نیسي. دا خبره مې دی پوری وکړه چې مولانا صاحب انټرویو ډیره اهم ورکړې ده، نو آیا داغه د عمران خان د فایدې د پاره ورکړې ده؟ نن د دې خبرې تجزیه کوو چې دا 2 کاله پس مولانا صاحب اچانک د انټرویو ولې ورکړه او بیا د دې انټرویو د نشر کېدو اجازه چا ورکو، ځکه چې په میډیا خو ته معمولی خبرو کې نو هر څه د لبندي د عمران خان خو نوم تصویر جنډه هیڅ نشي کولی. مولانا صاحب ته ولې وکړو او بیا په کم چینل وکړو؟ په سما باندې وکړو، کم چې د حلیم خان چینل دی، کم چې عمران خان سره وچه دشمنی کړې وه. نو د دې په شا څه کهانی ده؟ ما وی چې نن د ته دې لږ تجزیه وکړو. مولانا فضل الرحمن د پی ډي ایم سربراو او هغه دا اعتراف وکړو چې موږ ته جنرال باجوه او جنرال فیض چې دی هغه ویلي چې تاسو د عمران خان خلاف متحد شئ او دغه راولئ، عدم اعتماد راولئ. 2 کاله پس مولانا ولې رښتیا ووی؟ آیا دا رښتیا هغه په هغې وخت ولې نه وي؟ په هغې وخت به یې ویلي چې زه د غیر جمهوري قوتونو لاس نه مضبوطوم او یو منتخب حکومت د دا خلاف ولې سازش وکم؟ خو نن چې هغه دا کوي نو د عمران خان په مینه کې یا د جمهوریت په مینه کې نه کوي، هغه خپل حصه غواړي، خپل قیمت سیوا کوي. د مولانا طریقې واردات دا دی، هغه چې کله په 88 کې اسمبلی جوړه شوه او بېنظیر وګټله نو هغه اولنی بیان دا ورکو چې په اسلام کې د ښځې حکمرانی حرامه ده او بیا یې د حق ښځې سره اتحاد وکړو. کشمیر کمیټې چیرمني مو واخیسته او 3 وزارتونه یې واخیسته. اوس یې اکدم دا اعلان په دې وکړو. که تاسو یو خبرې ته سوچ کړي، هغه وی چې کوچري پی ډي ایم د خرابې کارکردګۍ یا د مهنګۍ په وجه عوام مونږ مسترد کړي یو، نو دا مهنګۍ خو په سند کې وه، دا مهنګۍ خو په پنجاب کې وه. په سند کې خو تاسو پیپلز پارټۍ ویم کې هم له سیټونه ورکړه، په پنجاب کې مسلم لیګ نون نه ورکړه. ماله مو په خیبر پښتونخوا کې خپله حصه ولې رانه کړه؟ ټوله ګیله د خپلې حصې ده چې ما ته بندرباند کې حصه ولې میلاو نه شوه. ټولو خلکو ته پته ده چې د 8 فروری الیکشن ډیر مزدار شوی و. پی ټي آی په ټول ملک کې کلین سویپ کوله او هغوی ته چې پته ولګېده نو هغوی بیا حیرت انګیز تور نتایج بدلېده شروع شو. په سند کې ایم کیو ایم صرف 2 سیټه ګټلي دي او 14 سیټه یې وله ورکړه. په پنجاب کې مسلم لیګ نون د 17 نه واله 20 سیټونه ګټلي دي او 70 سیټونه یې ول ورکړه. پیپلز پارټۍ کارکردګي تاسو ته معلومه ده سند کې کلین سویپ کړی دی. نو مولانا وایي چې ټولو له مو د رژیم چینج کې چا سهولتکاري کړې ده، د جنرال باجوه سره د حکومت خلاف سازش کړی دی، ټولو له خو مو حصه ورکړه نو ماله مو ولې رانه کړه. ټوله مسله دا ده او دا الله الحق په دې دی ډېر لوی ذات دی الله پاک چې هغه دغسې سازشیان کله د لوټ مار په مال باندې په جګړه شي نو بیا راز وایي چې ما سره څوک و او په دې کې یو مولانا صاحب څه کردارونه پټ کړه، ځکه چې کله یې ووایي چې جنرال فیض او جنرال باجوه نو جنرال فیض په هغې ورځو کې کور کمانډر پېښور و، هغه نه و د ډي جي آی ایس آی. نو دا خبرې مولانا صاحب پوره رښتیا نه دي ویلي، نیمګړې رښتیا یې ویلي دي. مولانا صاحب په تود ځای خپه نږدي دی اوس ولې ووي؟ آیا اسټابلیشمنټ ته څه دمکیانې ورکوي؟ هغه صرف خپله حصه غواړي، نور د هغه هیڅ مقصد نه دی او په دغې نادانۍ کې دا رښتیا وي چې د عمران خان کم هغه سچایي وه چې زما حکومت جنرال باجوه د امریکې د سایر فر په وینا باندې ختمولو کوشش کړی او خلکو به نه منوله، د پی ډي ایم سربره هغه ومنله او دا ټوله خبره یې ښکاره کړه. اوس مخکې چې کوم دی نو هغه هم دوی دقه پریشر دی چې ما له څو پورې خپله حصه نه را کړې یا مصدر کړی نه یم، نو ما صرف یو معمولی ټوټه شو وکړه، نور ما سره ډیر رښتیا دي. خو د دې رښتیا وخت هغه چې کله جنرال باجوه دوی ته ویلې وي او په دغې وخت کې مولانا صاحب پریس کانفرنس کړی وي چې زه د منتخب حکومت خلاف سازش کې حصهدار نه جوړیږم، نو د مولانا به خلکو په خبرو یقین کو. اوس کو هغه دا ویلي نو صرف په خپل ذاتي لالچ کې او د خپل حصې دپاره دا کوي، څه د ملک یا د جمهوریت یا د عمران خان دپاره دا هغه نه کوي. نن مې یو خبر د نظر نه تیر شو، علي وزیر مو وی چې مونږ ته شهباز شریف وی چې مونږ او هغوی اسټابلیشمنټ یا د مونږ ملک یو ځای د عمران خان خلاف کو.
علي وزیر هم په دې ټولو جرایمو کې د محسن داور سره شامل دي، سره د حیدر هوتي. دا هغه خلک دي چې دوی د پښتنو د سر سودا کړې ده او په دغه سودا کې د پنجابیانو لاس مضبوط کړي او یو منتخب حکومت ختم کړي دي. نو د مولانا صاحب په د انکشافاتو باندې ډیر یقین مکوي، هغه صرف د خپل حصے د پاره د منډه تړلې وي کینه کو د جمهوریت او د رشا ور سره فکرو. نو 2 کاله مخکې به د انکشافات کړیو او کم میډیا چینل چې د له هوا ورکړه هغه ټولو ته معلوم دي چې د چا دي. د دې مقاصد به اوس په مخکې ورځو کې تاسو ته پته ولګي چې د مولانا صاحب څه خواهشات وو، څه ورته میلاو شو او څه میلاو نه شو. امید لرم تاسو به د دې انټرویو په شا چې کم حقایق وو په هغې پوه شوي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.